اوس خو د غریبانو ښځې چې وګورم زه به تر دې پورې شونډې سرې کړي هسې روانې په دې بالا ماڼۍ سړک باندې دا د باګړو دله ورپسې روان یې ده د غریبانو غریبان چرته دي خماړه پټي د سرمایدار واده چې یوه ورځ په هوټل کې روټۍ وي او بس کیسه خلاصه شي د غریبانو واده چې یوه میاشت مخکې ښځو دبلي ایښي دی وله نن ترور نکریزې راوړې او دی وله نن مامي راوړې او دبلي دي او ډولکي دي او سرناګان دي او دا د ډمې زامن دي ورته ګډېږي صاحبت ستاسو خدای هلاک که چې هلاک شي تاسو خدای هلاک تاسو وایي چې سختی ده ګرانی ده بېروزګاري ده تاسو بېروزګاري محسوس کولی نو دا کارونه به هم کولی بېروزګاره قوم خو د شپې خوب نه ورځي او د ورځې در په در او خاورې په سر ګرځي بېروزګاره قوم خو داسې بېروزګاره قوم په پردو جنجونو کې ډمانو ته ګډېږي بېروزګاره قوم او بېروزګاره قوم بچي ټوله ورځ بلیټونه کوي د بېروزګاره قوم بچي ټوله ورځ ویډیو ګیمونه کوي د بېروزګاره قوم بچي د شپې په میوزیک سنټرو کې بلو پرنټونه ګوري هیڅ بېروزګاري نشته نواز شریف ته وایم چې خیر خیریت دی خدای دې نورم مټ په بری کا چې د دې خلکو نه ښځې والي ښځې د اوس قوم لم چېرته خدای هلکه خرې له خدای اس میړه ورکوي خرې له اس میړه میلاویږي خرې له میړه خر میلاویږي دا خره قوم دی هم خره به پې راځي خدای دې داسې بېروزګاره کړي چې په نوړی پسې سل ګزه ټوپونه ووایي بېروزګاره قوم بچي چې هغه د شپې ټلویزیون او وی سی آر په اوږه کړي او کور ته یې وړي او په مور باندې دا پردي سړي ګوري بېروزګاره قوم دې ته وایي غریبي دې ته وایي هېڅ غریبي نشته خیر خیریت دی امن و امان دی روټۍ ډېره ده جامې ډېرې دي هر څه ډېر ګیله ونه کوي او نه شکایت وکړي خدای نه باغي قوم یې انشاء الله العظیم د الله د قهر انتظار کوئ چې داسې ګړچ درکړي لکه بله ورځ چې مصر له ورکو قاهرې غوندې ښار له 20 سکنډه یو ګړچ په زلزله ورکو 3000 خلک یې د بلډینګونو لاندې کړه تر اوسه پورې لا مړي نه دي رئیس د دغه ګړچ انتظار کوئ چې په چا کوټې راکېنئ په چا لنټرې راکېنئ او په چا په سړک روان یو بلډینګونه پرې راوغورځوئ د دې قهر انتظار کوئ تاسو خو د خپل ډمتوب او کنجرتوب نه منې کېږئ نه د ارامتوب نه منې کېږئ نه نه ښځې او نه سړي منې کېږئ نه تماشې به د ځان وکړئ انشاءالله د بني اسرائیلو چل به در باندې کېږي که آخر کې هم خپېمانه شوئ چې توبه وباسو نو فاقتلوا انفسکم خپلو کې به یو بل مړه کوي دا عذاب به در باندې راځي
نو دی وجنه ما درته عرض کو چې دا قوم ټیکېدو تصور نشته بالکل نه. خاص کر د دې ملک دا نوجوان طبقه چې کومه ده دا خو دومره باغی شوه چې پناه په خدای. او څوک چې دی پسې ګرځي او رای راسته راولي هغې له به خدای اجر خامخا ورکوي د دې خبرې. لیکن نن تا د دین په لباده کې هغه خلقو پسې خلق ډرامې. عزیزانو یو لاره ده دې وخت کې یو لاره دا نور ټول ملک ګوره گپ شو دروغ او بېایمان او منافقت شو. ستا د ملک سیاست چې دی هغه یو گپ شو بالکل. جګړه په ملک کې صرف دې دپاره ده چې ته کوش او ټټو مال راکړه. یو ډله ده دې وخت کې چې د هغې د وجې زما په خیال چې آسماني عذاب رکاو دی خاص کر صوبه سرحد کې د هغې کار ډېر زیات شوی دی چې هغه دا تبلیغي جماعت والا دا یو ډله ده. نور د ځمکې په سر ټول نظامونه چې دي دا ټول ګپ دی او د خېټې جنگ دی او د اقتدار جنگ دی. واحده ډله دا ده چې د 1,40,000 پیغمبرانو لارې رانیولې ده او کوشش دا کوي چې دا سړی د دوزخ نه بچ. نو عزیزانو خدای دې وخت درته پیدا کی او وخت دې خدای در کی چې اوزګار وخت درته ملاوېدو دغه ډلې سره جوړوي. ما د دغه بزرګانو بیانونه ما اورېدلي دي او د دوی عمل مې لیدلی دی او دوی سره نږدې م پاتې شوی یم چې دې وخت کې دین په دغه ډله کې دی. په دې منبر د یو 35-36 کالو الک بیان شوی په دې منبر هغه ځای کې زه ورته ناست عامې اوس هم په دې اړه لیکلی دی. یو خبره وکړه په تقریر کې ما ته به د هغه په خبرو کې اشتباه شوه. زه د 500 کالو ملا یم 500 کال. د الله مهرباني ده داسې شی نه دی چې ما نه اورېدلی دی او نه ما د نظر نه ګینې نه دی تېر شوی. د هغه په خبرو کې به ما ته اشتباه شوه. وی عمر فاروق چې وفات شو چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې ما چې په قبر کې ږدئ نو زما په دې مخ خاورې ومږئ. نو کور والا ورته وی چې ولې؟ وی دې دپاره چې په مخ مې خاورې مږلي او خړ مخ خدای ته ودرېږم. ګوره که چېرته رحم یې را باندې وشي. ما ته اشتباه شوه چې کور ته لاړم ومې کتل حافظ ابن کثیر دا واقعه نن نه 1200 کاله مخکې لیکلی. حافظ ابن کثیر حضرت عمر وی زما په مخ خاورې ومږئ. که حضرت عمر غوندې وایي چې زما په مخ خاورې ومږئ نو ستاسو او زما مخ څه شی زمونږ خو چې زنکدنې ویاله نهی راولې یا جامت یې لږ لوی دی چې د قبر کې دا مخ داسې ریګمال کړی ښکاري نو چې د پیرنګي په شکل کې خدای له ورشي. حضرت عمر خو زما په مخ خاورې ومږئ چې خړ مخ خدای له ورشي او د چا چې د پیرنګي شکل جوړ کړی یا خدای له ورشي نو په هغه به څه رحم کړي. تاسو خیال راکړئ. نو عزیزانو عرض مې دا و چې اهدنا الصراط المستقیم باندې عمل دې خلکو کړو
د اهدنا الصراط المستقیم ایمان د دې خلکو اهدنا الصراط المستقیم ایمان د ابوبکر صدیق زمون او اهدنا الصراط المستقیم ابو بکر ناستے ہو دا سیو کتا ونی تا یو مرغای ناستا و پا ونا کی ناسوری تا ناستا و دیر طبیعت کی و کلبه یو وزر گرولو کلبه بل وزر گرولو دور تا دا سی کتا نو پا جڑاشو او وی چې کاش اے پروردگار چې زخو دا مرغای وی سمرا بیغم ناست دا دنیایم بیغم دا و آخرتیم بیغم دی دا آخرت حساب او عذابم ورطا نشتا او دنیا کی هم چه غم نشتا نه دا رزق طلب شتا و نه دا دنیا طلب شتا سمرا بیغم خدا چې زدا مرغه وي خو چې انسان نه وي چې انسان نه وي ځکه چې انسان د پاره څومره مشکلات دي نو هغه ابوبکر ته مخامخ وکړ بیا یو ګډوره وړي کاش اے پروردگار چې زدا ګډوره وي خلق والال کڑے وے او پوری اورید کڑے وے او بیائے خوڑلے وے خوچ انسان نوے داد ابو بکر الفاظ نو پہ اہدنا الصراط المستقیم باندې خود دی خلق و عمل کرے عزیزانو پہ اہدنا الصراط المستقیم باندې عثمان ذی النورین عمل کرے چې د پیغمبر دولونه په واده دي څومره مال او دولت چې ور سره چې په پیغمبر عاشق شو نو ټوله په قربان کړ ولی و زما د محبوب د مینې تقاضا دا ده چې تا سره به پیسې نه اهدنا الصراط المستقیم باندې خو دې خلکو عمل په اهدنا الصراط المستقیم خو حضرت علی عمل کړو خدای ما ته سملار وخایا سملار څه ته وایي چې د زوی او د لور واده دی ویم نو خدای ته به وایي چې خدای ما ته سمه لار وښیه د زوی واده دی چې نن چې د زوی واده سپینګیری پلاری د ټولو نه زیاته لکۍ پکې شي د هغې خنزیر لکۍ چې وګورې دا پلار خنزیرې زړه پودړه مورې چې وګورې چې په نکریزو روانه یا پوسکای چې یو قسم ګډا کوي قتل خو به می کنه ها ازړه تام بل څنګه ګډي تورې باځه پسار دې ګل دای دای کنه زړه وکاکا مکوا ایزم حاضر زوی واده ده قسم په خدای دی چې ما په سترګو لیدلي پلارم په ګډا ما لیدلی دی دا د شاخه تاخه زامن خو پکې ډېر ګډېږي که نه پلارې مورې نکریزې ماله په مخه راځي کله زه کور ته ځم یا لاره کې ښځې روانې نکریزې په سر یا مورې را مخکې شي او صاحبه دوبړی ورپسې مورې په ګډېږي اهدنا الصراط المستقیم اوس واده خو دارچا شوه پیغمبر لونه واده کړی دي صحابه او زامن واده کړی دي
هغه ته به ګوري دا واده څنګه شوی. روټۍ ورکړې ده، ولیمه یې ورکړې ده. ولیمه څه ته وایي؟ اول خو د ولیمې په تعریف ځان پوه کړه. یو څو کسانو دوستانو ته روټۍ ورکول دې ته ولیمه وایي. حضرت علی واده چې د پیغمبر د لور سره وشو، ولیمه یې څه وه؟ د اوربشو ټوکړه روټۍ وه، پې د پاسه یو یو کجوره وه. دا د حضرت علی ولیمه وه. دلته دروبجنې د زوی واده دی، صاحبه چې ګورې دا کوچی زامن د 200 روپو ګنټې روانې کړي. کور دې وران شه چې وران دي شي، د 50 روپو وریجې به خورې او 200 روپو ګنټه وړ. حکومت ته وګوره که خدای پاک هلاک کی، سټیټ بینک کې د روپۍ لوټونه ورکوي نه، په روپۍ لوټونو باندې یو د 100 کاپۍ د روپۍ د لوټونو په 140 140 سټیټ بینک نه خرڅي. ولی چا په دې دغو کې لګي، دا ګنټو کې لګي چې د ورځې ګورې صاحب دا هلکان ګنټې بیا روانې کړي. دغه وریجو له به تاسو هم نن در کې ډېر تلي خوړلي به مي، که خدای هم پې په دستونو کې. تاسو وایئ په ایمان چې په دې زمانه کې دا ودونه د دې قابل دي چې سړی ورشي او روټۍ پکې وخوري. غول خوراک ښه دی چې غول چېرته غول درې ته ورشي او د دې ټول صوبه سرات غول پکې پراتی او هغه ویې خوري، د دغه وریجو نه غول خوراک ښه دی. ولی تا د پیغمبر د سنتو خلاف وکړو. پیغمبر وی من را منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه وإن لم یستطع فبقلبه. یو گناہ دی وکتا پلاس منی کا، پلاس نشی کولے پا جبا ورتا وایا، پا جبا هم نشی کولے پا زڑکی ور سر قطع تعلقو کا ورزما. پا دی دریو کیب دا پیغمبر پا حدیث دا ترو آؤٹ قوم پاکستانی پا یوم ایمان نشت. دا معتبرو واده پا نشترحال کی چی التا ورخلاسی سره دا خزو. دا معتبرو واده چی پا انٹرکان ہوٹل کی وی التا ورخلاسی سره دا بیگماتو. دا غریبانو واده چی التا ورخلاسی. پا دے حدیث دا پیغمبر دا مسلمان عمل ماتا وخایا، دا شیخ عمل پی نشتا، دا جی عمل پی نشتا، دا مولا عمل پی نشتا، دا سوٹی صاحب عمل پی نشتا، دا پیر صاحب عمل پی نشتا. دا حدیث با پا پیغمبر دا ټول قوم پا قیامت کے راٹنگ کڑی کنا نسا غوری جو تبتا سوٹنگ سنگش لا پا کی آوازو کے شیخ صاحب لگا دیکھ وخا راوڑا نا دا دیکھ وخا خون لگا نرمہ می کنا آئی خر سیلابم یوسا دے حدیث تا گورا دا مہدنا الصراط المستقیم من رآ منکم منکرن فلیغیرہو بیدہی ټول کله او مالت پر ټول شي چې کور دی وران شدا کار مکوا چې نه مني ویني سي چې نه شي نیوه په جبا وای نه ټول مالا او ټول کله ته بایکاټ وکي مو ورځي چې دی ګونه ورته خاصي او سپوته واچي او بکای داس چا کړی دي تر اوسه ما تاسو کوی چې تو عدالت د یاره جی کارت مې در لګل تر نه ما څه کار زنه د زوی عدالت سو کرا غواړم او نه چاله ورزما
نه د لور واده له څوک راغړم د لوڼو وادونه کورې د میردین جماعت شه د ملا د لور واده کارډ چاپ کړي میری دختر کی شادی ہے اور اپنی نیک دعاؤں سے راشی رسخت کئی راشی وی دا لور میں بیگالا رسخت کئی چھے خدای دی بیخ بنیاد بیڑا دی غرکش د لور واده کارډونه او خلک ولا راغختل د سړي ځامن یې که د سپي نو دا ستاسو ملک دی او دا ستاسو وطن دی او دا ستاسو معاشره ده زمونږ عمر خو پته نشته چې ګنټم نور پاتې دی او که نه هېڅ پته نه مونږ عمر تیر شو خو اسی خدای ته او د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ سرونه دي در پورې کاڼي در پورې نه دي تړلي لږ په دې معاشره کې سوچ وکئ چې دا څه کېږي دا ملک او دا قوم کم طرف ته روان دی دا زمونږ ښځې او لوڼ او زامن کم طرف ته روان دي د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ لږ سوچ وکئ چې دا څه کېږي لګیا دی مونږ ته څه پکار دي دې ته سوچ وکئ هغې نه پس بیا په مونځ کې اهدنا الصراط المستقیم وایئ که نه دا اهدنا الصراط المستقیم ټکی کټ کئ اهدنا الصراط المستقیم دا معنا دا چې یا به د لاس جهاد کې او یا به د ژبې جهاد پلاس زور در کې نه د یزیدو بادشاہي وي نو د ژبې غذا به کې په ژبه به وی چې او قومه تباه کېږئ او قومه هلاک شئ تباه کېږئ دا څه کوئ حاجی محمد امین صاحب دې خدای وبخي هغه به وی تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوند کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوند کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوند کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي جمعات کې ناستا او تسبیح راغستله اوږده اوږده نفلونه کول دا خو هر څوک کولی شي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي توره راوباسه او میدان ته راوځه چې بدبخت قومه تباه کېږئ لګیا دې نه یریږئ چې کلي وطن کې د چا واده ته لاړ نشي یا مړي ته مړی ژوندی به در سره خلق پرې د دوی د خدای مړي ووایي د دوی د خدای هغه ژوندي ووایي زه نه درځم ستا واده له ته زما واده له به نه راځې خدای دې کور روان که چې را نشي زه د واده چاته ویم نه نو ما له راځي څه زه د مړي چاته ویم نه بل کال زما تر مړو تاسو د جماعت کې څوک ته خبر یې دومره مې هم نه دي ویلي چې دعا وکړئ زما سکه تره مړ دی چې خدای وبخي په تاسو مې دوام نه ده کړی 2 میاشتې مخکې مې سکه د تره ښځه مړه وه تاسو خبر یې بس کلي ته لاړم او کوتې مو کنستو ورخښم زه خپل کار کوه دغه چل مې تره سره مو نه د بالا ماڼۍ کې څوک خبرو نه د مالت کې څوک خبرو بس ټلیفون راغی زنانه مې ځان سره واغستې ورنم خلاصې مې مړو مړو خبردار د مړي خبر ګرځول خلاف سنت تھی چٹھے رولی مولانا بجلیگر کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پلانے مر گیا خوش ہوچے مر گیا وَيَكْرَهُ إِعْلَامُ الْمَيِّتِ
فی الاسواق والمحلات د مړي خبر ګرځول چې دی دا مکروه تحریمی دی چې د مړي خبرونه به په ریډیو باندې او په ټلویزیون باندې او په اخبار کې فوټو ورکی او اخبار کې بیان ورکی پلانې مرګي نه بس مړ شو دومره خلک خبر که چې قبر وکني او یو څو کسه جنازه وکړي اوس په جنازه کې ولاړې بل ورځ دلته یو جنازه و پکې ودرېږئ خلک را روان دي ودرېږئ خله دې د مرګ په ناره ټپه شپ ولاړې دیم خلک ستړي هر سړی پکې خپلې ننګبرې جوړوي بیا دا شیخان پکې چغې وي صفونه سم کوي بډې ووهئ بډې ووهئ بډې نه پرتوګ وباسئ وایه بیختی اوزه چې اوزه بالکل د سړیتوب د کتاره دا قوم وت نه مړی د سړیتوب دی او نه ژوندي د سړیتوب په ولاړې او زما خو خپې خوږېږي په ولاړې هلاک اورېږئ را روان دي اورېږئ تاسو وخورئ قرآن په دا جومات کې چې ناست دي تاسو د خدای دیر سپارې قرآن ووئ چې د څومره مړو جنازې تاسو کړي دي ستاسو په دې اړه کې درد پیدا شوی دی چې خدای دې مړي سره به بېګاله څه کېږي شوی دی سیده کوتک شا غوندې ولاړ یې چې دی جنازې کوي د مړو والله که دغه امام هم پیدا شوی ورشي دې کوټګۍ کې د دې جومات امام به ناست دي راویې باسي تاسو پوه شئ دلته نری درد چې پولیس سړی ونیسي دومره منډه دې خپل مړي پسې والې ده چې د سره به بېګاله څه کېږي پولیس خو به هم نیولي رانیولي یې که دومره منډه دې ووالي ودرېږئ خلک را روان دي جنازې نه یو نخره جوړه شي بیا چې جنازه وشي کښېنئ وروره کښېنئ ټول کښېنئ دوا ورته دوا تاسو د خدای او قرآن بیا ووئ چې هسې ملا سوچت کړي که دلته څه درد وي چې یا الله دی به بېګاله تا ته پیش کېږي معافي ورته وکړه دا درد ویړه کړي ټول او دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبس دا لفظ صرف په دې ژبه وي که د دغه ځای نه ښکته وي او زه چې ورته دوا کوم چې دوا وکړي چې خدای پاک یې داسې کړي دغه ته هم ګورم غوټې ته چې غوټه یې غټه ده که نه نو صابون ډېر دی که لږ دی نه زمونږ مړي او ژوندي چې دي دا د مردودانو دي مردود مو یا مردود ته نه فیت یا نه درود وای مردود مړ شو نه دعا او نه پې درودو او مرګ څنګه و دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں مرګ ممدار اهدنا الصراط المستقیم لارې نه یو طرف ته یې والله العظیم که تاسو خدای پری په خدای قسم زه به په خپل ځای رانیولم چې لوی لوی غرډانګې به دې والې مخکې کېږه دوزخ ته او تاسو به په خپل ځای رانیولي یئ